حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه وې نو مونږ به په دې مجلس کې ناسو بیا. حضرت انس رضی الله عنه وای مونږ به په دې مجلس کې ناسو د احادیث په یو بل سره اړول تکرار بم کو سمم کو لگا تکرار بم کو حدیث پم یادولا طریقه بداوه چې یو کس په تمام احادیث واورول په نمبر باندې با صحابه یو بل ته احادیث اورول نو کله کله به په مجلس کې 60 کسانو کبھی کبھار 60 کسان بو نو یو کس په نمبر باندې احادیث اورول نو چې 60 کسان بو نو 60 پیری با احادیث زمونږ مخې ته واوړېده. نو چې کله به مونږ د مجلس نه پاسېدو نو مونږ ته به احادیث بالکل پخته طور سره یاد شوي وو، داسې یاد شوي وو چې په زړه کې به یې زګې نیولې وو. دا د احادیث د یادولو د هغوی طریقه وه. نن سبا مونږ ته وایي یاره مونږ ته احادیث په قابل اعتماد طریقه سره نه دي را رسېدلي. تا ته زه بیانوم چې څنګه نه دي را رسېدلي. دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام 10 کاله خدمت کړی. دا د هغوی طریقه کارو. او دقه شانتي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم دقه قول دی چې احادیث په یادوله او د عربو حافظه ډېرې زیاتې مضبوطې وې. هغوی چې به کله یو څیز یاد کو هغه به ورته یاد و، یو څیز به یو نظر ولیدو هغه څیز به ورته یاد و. بیا دا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا قول دی. او صرف د خپل نسبونه به یادوله، خو صرف خپل نه، د خپل اسونه نه دي، اسونه د دې نسب نامې به هم لټولې او دا به ورته یاد و. نو داسې قسمه خلکو دا احادیث یاد کړي دي او مونږ ته یې را رسولي دي. په تاریخ کې د عربو د حافظې د مضبوطوالي ډېر زیات واقعات مشهور دي. لکه حضرت جعفر رضی الله عنه دا د عبید الله سره دواړه ملګري دي او د وحشي رضی الله عنه خواله لاړه. نو هلته دا عبید الله دا تپوس کوي چې آیا تو ما پیژنې؟ څوک تپوس کوي؟ عبید الله. دا د وحشي رضی الله عنه نه تپوس کوي چې آیا تو ما پیژنې؟ نو وحشي رضی الله عنه ورته وایي چې یاره زه خو دې دونه پیژنم نه، خو یو واقعه ورته بیانوي چې یو ځای کې زه د یو کس سره میلمه وم، عدی بن خیار نامي یو کس سره میلمه وم او په هغه کور کې په دغه ورځ یو ماشوم پیدا شوی. ماشوم پیدا شوی نو دا ماشوم ما راواغستو، هغه مرضعې ته مې حواله کوو. هغه پی چې ورته ورکوي که نه هغه زنانه، هغې ته مې حواله کوو. نو هغه ماشوم په صادر کې رانغښتی شوی دی، خو صرف او صرف د هغه ماشوم خپه ما ولیده. دا ماشوم صرف او صرف خپه ما ولیده. نو ستا خپې د هغې ماشوم د خپې په شانتي مشابه دي. یعنې هغه ماشوم هغه ذهن دونه تیز ذهن، هغه ماشوم خپې ورته یادې وې وایي ستا خپې د هغه ماشوم د خپې سره دونه لوی شوی دی. دا څوک؟ عبید الله. دونه لوی شوی دی چې خواله وله راغلی دی. او څه ورته وایي؟ وحشي رضی الله عنه وایي ستا خپې د هغې ماشوم د خپو په شانتې کې دي. دې خلکو مونږ ته احادیث را رسولي دي. دا خلک چې احادیث یاد کړي نو څنګه به وي چې حافظه دونه مضبوطه ده چې د ماشوم خپې ورته یادې دي. نو چې کم څیز کې د ځان دپاره نجات په نظر ورته راځي، د حدیثو خدمت کولو کې، د اسلام په خدمت کولو کې دوی ته څه دی؟ نجات په نظر باندې راځي. نو دغه څیز په یادولو کې به دوی ته څه حرج محسوسیږي. هلکه څونه خدمت به کوي د احادیثو بیا. او دغه سان
حافظ ابن حجر رحمت الله علیه یو واقعه په خپل کتاب کې لیکلی ده چې یو پیرا عبدالملک دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوغوښتو په دې غرض باندې چې د حافظه امتحان واخلي، ټیسټ وکړي، چې د حافظه ټیسټ وکړي چې د حافظه څونه قوي ده د حضرت ابو هريره رضی الله عنه. نو عبدالملک دا راوغوښتو او یو کاتب کې نولې دی چې لیکل کوي او حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته وایي چې مونږ ته احادیث واوروه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه شروع شو احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیانوي، ډېر شی احادیث بیان کړه. آینده کال عبدالملک بیا حضرت ابو هريره رضی الله عنه را غواړي ټیسټ اخلي کنه. نو ابو هريره رضی الله عنه راوغوښتو او ورته فرمایي چې تیر شوی کال تا کم احادیث اورولي وو او د کاتب لیکلي وو اقا حدیث ما ته واوره. روان کال ښه پوره کال په منځ کې تیر شو. حضرت ابو هريره رضی الله عنه شروع شو او د سر نه والا تر اخره پورې احادیث اوري په اقی طرز کاتب ناسته هغه خپل کتاب ته مطالعه کوي او حضرت ابو هريره رضی الله عنه لګیا دی حدیث بیانوي. کاتب وای حدیث بیان شو خو یو لفظ پرې دوا د یوې نقطې غلطی نه حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه ده کړې. دا د عربو حافظه دغه عربو دغه صحابه کرامو احادیث یاد کړی دي او مونږ ته را رسولي دي. نن وګوره پاکستان کې زې په زې باندې دغه صحابه کرامو قبرونه موجود دي، دا اسلام دا شریعت دای مونږ ته را رسولي دي. د دې نه بعد بیا ائمه کرامو مجتهدینو د احادیث لیکلي دي. د احادیث د حفاظت لپاره درې طریقې وي. صحابه کرامو په دور کې یو طریقه د حفظ حدیث او حدیث په یادول، دویمه طریقه په هغه باندې خو پخته یقین عمل کې راوستلو او دریمه طریقه د هغه لیکلو. وس دویمه طریقه د احادیثو د حفاظت لپاره سوا هغه په هغه باندې پخته عمل کولو. صحابه کرام رضی الله عنه هم عمل داسې بکوو چې عمل به وکړو او بیا به سبه وای هکذا رأیت رسول الله، دغه شانتی ما لیدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا عملی کو. نو د صحابه کرامو فعل هم حدیث ته کنه لکه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په داسې طریقه سره محفوظ کړی چې د خپل عمل ته راوستي او دا طریقه په صحابه کرامو رضی الله عنه کې ډېر قابل اعتماد طریقه وه. او چې کله یو انسان په یو څیز باندې په خپل عمل کوي نو هغه عمل هغه بیا د کاڼي کار ښیي. نو صحابه کرامو رضی الله عنهم احادیث حفظ کړه، یاد کړه او خپل عملی ژوند ته راوسته. او دریمه طریقه د حفاظت حدیث دا سدي کتابت ته لیکل دي. نو د کتابت احادیث لپاره هم سو طریقې مشهور دي لکه متفرقه ور سره احادیث چې دی هغه څه کول قلم بند کول، یا د یو شخص صحیفه لکه صحیفه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث یاد کړي او هغه حدیث لیکلی شي او هغه سوا صحیفه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه. او دریمه طریقه حدیث کتابی صورت خو بغیر د تبویب جمع کول او په تبویب سره جمع کول. دسی طریقې مشهور دي. وس منکرین حدیث بیا اعتراض کوي، وای د کتابت حدیث نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده.
لا تكتبوا عني ولا احادیث دوی پس کی په دلیل کې پیش کړي د مسلم شریف روایت ته الکا ساده سړیا اعتراض دی وکړو وس جواب هم وره هم دقه کتاب دیخه لیکن او بل خبره بیا په دې ضمن کې دا کوي چې حدیث حجت نه دی که حدیث حجت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې د لیکلو نه منع نه کوله الکه اهم خبرې دی ګورې ښا یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د احادیثو د لیکلو نه منع کړی دا نو په احادیث قابل اعتماد د دې را رسیدلې دا خبره شو او دویمه خبره احادیث حجت نه دي احادیث حجت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د دې د کتابت نه منع نه کول اولنې خبره وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتابت حدیث نه منع کړی دا حدیث صحیح دی الکه خدا د ابتدای اسلام واقعه ده کنه په هغه وخت کې نبی علیہ السلام دا زکه ویلیو چې په هغه وخت کې صحابه کرامو ته په ساده الفاظو کې ځان پوهوي دا پته نه لګیدا چې دا آیات ته قران مجید دی یا دا احادیث مبارک دی په دې دوانو کې پته نه لګیدا نو بیا به قران مجید او حدیث ګډوډ کېدا صحابه کرامو ته دا پته نه لګیدا چې دا حدیث دی او کدا قران مجید آیات دی نو په ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه منع وکړه چې دغه مسله وا چې صحابه کرامو ته د حدیث پته لګي او د قران د آیات پته لګي د دین وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اجازه تم کړي یعنی حکم یې کړي اجازه یعنی حکم چې حدیث لیکي نو اولنې خبرې چې دا ابتدای اسلام واقعه دا حدیث په ابتدای اسلام باندې محمول دی نبی علیہ السلام منع کړی و چې صحابه کرامو ته په قرآنی آیات کې او په حدیث کې فرق معلوم شي کله چې فرق معلوم شو چې کم وحی مطلوع ده او کم وحی غیر مطلوع ده نو د هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کو اجازت ورکو او په دې خبره باندې امام ترمذی رحمت الله علیه خپور باب منعقد کړی دی باب ما جاء فی الرخصة فيه چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه دغه روایت نقل لې یو انصاری هغه مجلس ته راغی پورا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی پورا باب منعقد کړی ځان له مطالعه کولی شي دویم نمبر امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې هم په دې باندې د حضرت عبد الله ابن عمرو بن عاص رضی الله عنه هغه روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اجازت ورکړی یعنی حکم یې کړی دی د کتابت حدیث او بل روایت د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په کومه موقع باندې د فتح مکه په موقع باندې هغه صحابي ابو شاه یمنی د هغه په درخواست باندې هغه خطبه د هغه لپاره ولیکل شو او هغه ته ورکړی شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړی دی د کتابت حدیث د دې څه ورکړی شوی دی اجازه ورکړی شوی دا خو واضحه خبرې دي